بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 25 نمبر درس دی او موږ به پکې وایو په دې باز په ان شاء الله د نفي جحد بلم کو. باب اول صرف کبیر فعل جحد مجهول، فعل جحد مجهول ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل يفعل. دینه مخکې درس کې موږ د فعل جحد معلوم باز کړو چې را هغه کس کار اونکو. اوس په مونږه د فعل جحد مجهول کار کوو چې فاعل نامعلومه وي، هغه کې به فاعل معلومو، دې کې به فاعل مجهول وي، یعنی نامعلومه به وي. مجهول معنی له نامعلومه. نو اول د واحد مذکر غایب صيغه لم یضرب. یضرب دا ما گردان دغه والا لیکلی دی چې کوم د معلوم دی. معلوم لم یضرب معنی راغی یو سړي وخل اونکړه، دته نه به اوس مونږه دغه جوړو مجهول جوړو. نو مجهول چې کلم د یوې صيغې نه مضارع صيغې نه جوړی، علامت مضارع له به پیش ورکړي او د دې اخري حرف نه مخکې حرف باندې که زیر وي نو هغه به زبر کړي، او که زبر وي بس په خپل حال به پرېږدي. نو دا زیر مونږه زبر کړو. نو چې په اوله صيغه کې د کوم علامت مضارع له به ټولو کې پیش ورکړي ضمه، او د اخري حرف نه مخکې له به زبر ورکړي. نو چې په اوله صيغه کې دا کوم اخري حرف با ده که نه، نو په دې ټولو صيغو کې به د با نه مخکې حرف له زبر ورکړي، د با نه مخکې حرف له، ځکه چې په تثنیه کې بیا نور حروف لګېږي. نو دا هغه لم یضرب معنی راغی یو سړي وخل اونه کړه، لم یضرب معنی راغی یو سړی اونه وخلی شو، هغه یو سړی اونه وخلی شو. اوس په هغه سړي کوم سړي چې وخل کول که نه، هغه سړی به اوس وخلی کېږي، خو چې د چا د وجې وخلی کېږي که نه، څوک یې وخي هغه وخل والا به معلوم نه وي، هغه به مجهول وي. ٹھیک شوه؟ نو فاعل به مجهول وي، فاعل به مجهول وي. او دا کم کس چې وخل خوړه که نه، نو هغه کس به اوس نائب فاعل وي، یعنی هغه به دغه شي چې کم کس په وخل کول اوس به دغه کس وخلی کېږي، او چې څوک پې وخي هغه معلوم نه دی. نو لم یضرب معنی راغی یو سړی ونه وخلی شو، هغه یو سړی ونه وخلی شو، ونه وهلی شو. په تیر شوي وخت کې، په تیر شوي وخت کې هغه یو سړي ونه وخلی شو، هغه یو سړی ونه وخلی شو په تیر شوي وخت کې. لم یضربا معنی راغه دواړه سړي وخل کوي یا به وکړي. نو دا به مونږه مجهول کو. لم یضربا علامت مضارع له پیش ورکړي، د با نه مخکې له به زبر ورکړي. لم یضربا معنی را هغه دواړه سړي اونه وخلی شو په تیر شوي وخت کې. ٹھیک شوه؟ لم یضربو دی هغه ټول سړو وخل ونه کړه، اوس د مجهول جوړو، علامت مضارع یا له پیش ورکړي او د با نه مخکې حرف باندې زیر دی، دا به زبر کړي. نو لم یضربو هغه ټول سړي ونه وخلی شو، هغه ټول سړي ونه وخلی شو، په تیر شوي وخت کې. نو لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو. اوس په د واحد اوس په د مؤنث غایب راشو. لم تضرب معنی راغی یوې ښځې وخل اونه کړه، اوس ته مونږه مجهول جوړو، نو علامت مضارع له به پیش ورکړي، د با نه مخکې حرف له به زبر ورکړي راله. نو لم تضرب هغه یوه ښځه اونه وخلی شوه، هغه یوه ښځه اونه وخلی شوه په تیر شوي وخت کې، او لم تضربا معنی راغه دواړه ښځې هغې دواړو ښځو وخل وکړه. او لم تضربا مونږ به اوس مجهول کو، علامت مضارع له ضمه او د را له فتحه. لم تضربا معنی را هغه دواړه ښځې اونه وخلی شوې، ٹھیک شو؟ هغه دواړه ښځې اونه وهلی شوې. ٹھیک شو؟ لم یضربنا معنی دا معروف دی، معلوم. لم یضربنا معنی هغه ټولو ښځو وخل ونه کړه،
اوس په موږ وایو لم یضربنا هغه ټولې ښځې ونه وهلې شوې علامت مضارع له به ضمه ورکړي دې را له به فتحه ورکړي لم یضربنا معنی ده هغه ټولې ښځې ونه وهلې شوې هغه ټولې ښځې ونه وهلې شوې ٹھیک شو نو لم یضرب لم یضربا لم یضربو دا د مذکر غائب درې صيغې وي او د مؤنث غائب لرازو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم یضربنا نو اوس دا د غائب مؤنث درې صيغې وي اوس د حاضر مذکر لرازو لم تضرب معنی ده تا وخل اونکړه علامت مضارع له ضمه ورکی او د را له فتحه ورکی لم تضرب ته اونه وخلې شوې ته یو سړی اونه وخلې شوې ته اونه وخلې شوې په تیر شوي وخت کې لم تضربا معنی ده تاسو دواړو سړو وخل ونه کړه اوس په علامت مضارع له ضمه ورکی د را له فتحه ورکی لم تضربا معنی ده تاسو دواړه سړي اونه وخلې شوې تاسو دواړه اونه وهلې شوي ٹھیک شو لم تضربوا معنی ده تاسو ټولو سړو وخل اونه کړه او اوس په مجهول جوړ کو علامت مضارع له ضمه را له فتحه لم تضربوا تاسو ټول سړي اونه وخلې شوي تاسو ټول اونه وخلې شوي ٹھیک شو لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضرب لم تضربا لم تضربو او واحد مؤنث حاضر لرازو لم تضربي معنی ده تا یوې ښځې وخل ونه کړه اوس ته مجهول جوړو نو علامت مضارع له ضمه او د با نه مخکې له فتحه لم تضربي معنی ده ته اونه وخلې شوې وختي تا وخل نو کړي اوس په ته نه وخلې کېږي لم تضربي معنی ده تا وخل ونه کړه تا یوې ښځې وخل ونه کړه موږ ولیک داسې لیکو تا وخل اونه کړه په تیر شوي وخت کې لم تضربا معنی ده تاسو دواړو ښځو وخل اونه کړه اوس به موږ مجهول کو لم تضربا تاسو دواړه ښځې اونه وخلې شوي تاسو دواړه ښځې اونه وخلې شوي لم تضربنا معنی ده تاسو ټولو ښځو وخل اونه کړه اوس ته مجهول جوړو علامت مضارع له ضمه د را له فتحه لم تضربنا تاسو ټولې ښځې اونه وخلې شوي تاسو ټولې اونه وهلې شوي ٹھیک شو لم اضرب معنی ده ما وخل ونه کړه او لم اضرب معنی ده زه اونه وخلې شوم لم اضرب زه اونه وخلې شوم نضرب معنی ده لم نضرب مونږ وخل ونه کړه او لم نضرب علامت مضارع له ضمه اخرینه مخکې له فتحه لم نضرب مونږ اونه وخلې شو نو دا زمونږ سره د مجهول گردانو لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربي لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب په دې ترتیب باندې به یادم کې دا ځان سره لیکئ ان شاء الله ډېره فائدہ بدل لري راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحق